अस्सलाम वालेकुम मलगरो। इमरान खान द जमान पार्क ना यो ډیر غټ اعلان کړی دی. هغه اعلان څه دی او د پاکستان چیف جسټس د محفوظ فیصلې نه مخکې عمران خان ته او پاکستانی قوم ته یو ډیره غټه خوشخبری وروله. هغه خوشخبری څه ده اب هم په دې ویډیو کې تاسو ته مخې ته اکدم او په نون لیگ کې یو ډیر غټ بغاوت مخې ته راغلی دی او اوس څنګه عمران خان د الیکشن نه مخکې یو ډیره غټه کامیابی ترلاسه کړه او وزیر اعظم شهباز شریف چې په انګلند کې نواز شریف سره کوم ملاقات کړی دی نو اوس الته کم یو لندن پلان تیار شوی دی. نوې لندن پلان څه دی اب هم په دې ویډیو کې تاسو ته مخې ته اکدم خو ملګرو څنګه تاسو ته پته ده په هر یو ویډیو کې زه یو سوال تاسو ته مخې ته اکدم او د هغې سوال جواب تاسو ماله په کمنټ کې راکوئ. نننی سوال دا دی چې په آینده الیکشن کې پاکستان تحریک انصاف لدا پکار دی چې هغه یو بل سیاسي جماعت سره اتحاد وکړي او کنه ځان له په دې انتخاباتو کې حصہ واخلي. د دې سوال جواب ماله په کمنټ کې ضرور راکړئ. ملګرو ما یو نوی پیج شروع کړی دی محمد شاه سپیکس په سکرین باندې تاسو تخکاری دا پیج تاسو فالو کې دلته به زه لایو راځم تاسو سوالونو جوابونه به درکوم او دلته به مونږ غپ شپ لګو نه لہذا تاسو ټول مرګرو ته زما دا ریکوست دی چې زما دا نوی پیج ضرور فالو کې او یو بل ریکوست هم تاسو ته کوم تاسو ته دا ریکوست دی چې دا ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کوئ او دې سره دا کیږي چې زمونږ د اواز چې دی نه هغه ډیرو خلکو ته رسی نه لہذا تاسو ټول مرګرو ته زما دا ریکوست دی چې دا ویډیو هم مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ. ملګرو عمران خان د زمان پارک نه یو ډیر غټ اعلان کړی دی. هغه اعلان څه دی اخو تاسو ته مخې ته اکدم خو د پاکستان چیف جسټس عمران خان ته او ټول پاکستانی قوم ته یو خوشخبری اورول ده. هغه څه خوشخبری ده د جمعې پرست چې کم سماعت شو نه الته هم د پاکستان چیف جسټس دا ویلی دی چې یاره د پاکستان د آئین لپاره به مونږ هر قسمه قرباني ورکو مونږ هر قسمه قرباني ورکولو ته تیار یو. نو اوس پرون د پاکستان چیف جسټس یو تقریب کې شرکت کړو الته خطاب کو او هغه کې دا ویلی دی چې یاره په آئین باندې د چلیدو ضرورت دی یعنی مونږ له پکار دی چې مونږ د پاکستان د آئین مطابق وچلو او د لپاره د بهانه تلاش کولو ضرورت نشته. یعنی د ټیم کې هغه د پاکستان حکومت ته دا پیغام ورکړی دی چې یاره تاسو هیڅ قسمه بهانه مت تلاش کوئ. آئین کې دا دی چې په 90 ورځو کې د انتخابات وشي نو تاسو له پکار دی چې هغه انتخابات تاسو اوکې او په آئین باندې عمل وکړئ او کومه فیصله چې چیلنج نشي نو هغه د عدالت یو ختمي فیصله وي. کله چې یو فیصله وشي نو یو میاشت پورې په هغه فیصلې باندې اپیل کیدی شي خو یو میاشت تیر شوې ده په دې فیصلې باندې حکومت اپیل هم نه کړي نه لہذا چې 14 مای کوم د حکومت د سپریم کورټ کوم فیصله ده نه هغه فیصله ختمي ده او په دې باندې به عمل درآمد ضرور کیږي. بل اړخته عمران خان پرون د زمان پارک نه یو ډیر غټ اعلان کړی دی او هغه دا ویلی دی چې 10 مای باندې به زه د جلسې کولو اعلان کوم. د 10 مای نه والا 14 مای پورې به زه په ملک کې جلسې کوم په پنجاب کې او زه چې دی نه خاموشه نشم پاتې کېدی زه به نه بهر ته تختم او زما چې کوم مرګ ژوند دی نه هغه په پاکستان کې دی او کو زما په ځای باندې PDM نه هغوی به وخت کې ډېر مخکې د ملک نه تښتېدلي او ملک چې دی هغه د موجوده چې کوم مشکلات دي هغې دپاره ما یو ایمرجنسي منصوبه جوړه کړې ده یو ایمرجنسي پلان مې جوړ کړی دی هغه به پاکستانی قوم ته مخې ته اکدم او دا ملک چې دی نه دا د موجوده مشکلاتو نه اوښکو دپاره چې کوم واحد خل دی نه هغه دې ټیم کې الیکشن دی ځکه چې الیکشن وشي نه په ملک کې به استحکام راشي. او عمران خان دا هم ویلی دی چې یاره صرف دوی دا وایي چې عمران خان د سیستم نه بهر شي عمران خان د پاکستان د سیاست نه بهر شي نه دې دپاره دوی چې دی زما په یو قسم له دشمنۍ کې دوی د پاکستان بربادي کوي دوی خپل ملک تباه کوي او دې ټیم کې د پاکستان چیف جسټس چې دی هغه آئین سره ولاړ دی او PDM چې دی هغه مسلسل په سپریم کورټ باندې حمله کوي او هغه دا هم دعوه وکړه چې تیره ورځ 4200 مقاماتو باندې د پاکستان عوام سپریم کورټ سره او د پاکستان سپریم کورټ چې کوم عدلیه ده هغوی سره د اظهار یکجهتۍ دپاره بهر راوتي او دې ټیم کې ټول قوم چې دی هغه د سپریم کورټ شاته ولاړ دی. په نون لیگ کې یو ډیر غټ بغاوت مخې ته راغلی دی او اوس څنګه دا د عمران خان یو قسم له د الیکشن نه مخکې کامیابي ده نو نون لیگ کې ډیر داسې سابقه MNAs دي چې هغوی دا وایي چې یاره موږ نون لیگ پرېږدو او موږ آزاد حیثیت سره الیکشن لړو کو. یو څو ورځې مخکې یو بل خبر هم تاسو ته ما درکړو او تاسو ته ما دا ویلو چې یاره مریم نواز به په دې خبره باندې ډیر زیات غرور کو چې زمونږ کم ټیکټ دی نه هغه د ګټې ضمانت دی یعنی چې چا سره زمونږ ټیکټ وي نه هغه په الیکشن کې خامخا کامیابي حاصلي. اوس د نون لیگ چې کوم خپل کسان دي خپل MPs MNAs دي هغوی دا خیال دی چې یاره مونږ سره د نون لیگ ټیکټ وي نه بیا مونږ هرګز په انتخاباتو کې کامیابی نشو حاصلولی. یعنی د مریم نواز چې کم غرور هغې چې کم یو قسم لا تکبر کو نه هغه چې دی نه هغه د خاورو لاندې شو او غرور لا زوال دی. نو
اوس د نون لیگ چې کوم خپل ایم پی ایس دي هغوی دا وینا ده د هغوی دا خیال دی چې یاره کو موږ سره د مسلم لیگ نواز ټیکټ وي نه بیا کامیابي چې ده هغه موږ نشو حاصلولی. نو اوس دی کې وزیر مملکت برای داخله عبدالرحمن خان کانجو د چنیوټ نه قومي اسمبلی رکن دی او چیرمین خزانه کمیټي هم دی قیصر احمد شیخ هغوی دا ویلي دي چې یاره موږ له په پارټۍ کې اهمیت نه راکېږي او کار هم نه دی شوی کم موجوده حالات چې دي نو هغې کې اوس دا ناممکنه ده چې موږ سره د نون لیگ ټیکټ وي او موږ په دې انتخاباتو کې چې دی نو حصہ واخلو او دا انتخابات چې دي نو موږ وګټو. نه لحاظه موږ دا فیصله کړې ده چې موږ په آزاد حیثیت سره په دې راتلونکي انتخاباتو کې حصہ اخلو. او اوس دې کې تاسو ته دا هم ویم چې کوم کانجو ګروپ ته دی کې نه هغه ډېر زیات تکړه دی او دې سره مسلم لیگ نواز ته ډېر زیات نقصان هم کیدی شي. او بل اړخ ته په خیبر پښتونخوا کې چې کوم باغي ګروپ ته نه هغه هم اوس امیر مقام د پاره کوشش کوي هغه خلاف مهم شروع کړی دی. او امیر مقام تاسو ته پته دی چې په خیبر پښتونخوا کې د نون لیگ صوبایي صدر دی نو د هغه خلاف هم اوس یو بغاوت شروع دی. او په نون لیگ کې اوس داسې ډېر داسې ایم پی ایس دي چې هغه مخې ته راځي او هغوی دا نه غواړي چې نون لیگ په نشان سره هغوی په راتلونکي انتخاباتو کې حصه واخلي. نو یو قسم لا دا اوس د الیکشن نه مخکې د عمران خان لپاره یو ډېره غټه کامیابي هم ده چې په نون لیگ کې دننه بغاوت مخې ته راغلی دی. بل اړخ ته لندن کې یو نوی پلان تیار شوی دی. څنګه تاسو ته پته ده شهباز شریف انګلینډ ته تللی دی هلته هغه نواز شریف سره ملاقات کړی دی. نو چې کوم پلان مخې ته راغلی دی ذرایع چې کوم خبر ورکړی دی هغه زه تاسو ته مخې ته एकदम هغه دا دی چې د 28 مای نه به مسلم لیگ نواز د خپل الیکشن مهم آغاز کوي او نواز شریف چې دی په هغه ورځ باندې به یو پیغام ورکوي. هغه پیغام چې دی نو په ټول ټلویزیون باندې به براه راست ښودلی کیږي او په دې کې دا فیصله شوې ده کوم هلته لندن پلان چې تیار شوی دی کوم میټینګ شوی دی په هغې کې دا فیصله شوې ده چې په صوبایي کوم انتخابات دي نه کیږي او په ټول ملک او په یو ځای باندې په ټیم باندې انتخابات کیږي او موږ چې هغه بچا سره هم اتحاد نه کوو. مسلم لیگ نواز چې دی نه هغه بچا سره هم اتحاد نه کوي او په لندن کې چې دا کوم پلان تیار شوی دی نو شهباز شریف په دې باندې نن خپل منځ کې یو اعلی سطح اجلاس قیادت کوي او چې کوم خپل ارکان دي خپل کوم هغوی ایم پی ایس ایم ان ایس دي هغه به په دې باندې اعتماد کې اخلي. سپریم کورټ یو فیصله محفوظ کړې ده د جمعې پر چې کوم سماعت شوی په آیا په 14 مای باندې به انتخابات کیږي او که نه هغه فیصله چې دا هغه لا نه ده اورول شوی. ګورو چې د نن دې حوالې سره هم یو ډېر اهمه ورځ ده او خلک دا وایي چې یاره دا فیصله نن اورول کیدی شي. نو ګورو چې آیا سپریم کورټ دا فیصله اوري او که نه آیا هغوی حکومت خلاف د توهین عدالت کاروایی کوي او که نه څه اپډیټس وي په دې پیج باندې به انشاءالله زه تاسو سره هغه شیر کوم. دا ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ او خپل رای هم ما سره په کمنټ کې ضرور شریکه کړئ. د الله په امان.